نبی اسلام فرمایي چې د او آسمانونو نه برا الله تعالی په خپل مخلوقات کې په او کسانو باندې لعنت راوړي او دې کې یو کس داسې چې باغ باندې الله بار بار لعنت راوړي دا سوق دي من قال ملعون من عمل عمل قوم لوط سوق چې د قوم لوط والا عمل کوي نو تاسو کوئ سوق چې د قوم لوط والا عمل کوي من عمل عمل قوم لوط من عمل عمل قوم لوط درز النبي اسلام فرمایي او بار بار به الله لعنت راوړي او بل حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اربعۃ یصبحون فی غضب الله ويمسون فی سخط الله سلور کسان داسی دی چې سحر را پاسی د الله غضب ور باندې وریږي او چې ما خام کیږي د الله په غصه کې به ما خام کیږي قلت من هم یا رسول الله ابو هريره سے ما ته میں چې د الله پیغمبر رسول دی نو ما ته فرمایل المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال کم سړی چې ځان د خزو پشان جوړای او کم خزي چې ځان د سړو پشان جوړای والتي ياتي البهيمه والتي ياتي الرجال او کم چې د قوم لوط والا دا کار کوي او بل حدیث مبارک کی راضی کنز العمال کی دا حدیث مبارک نقل دے دی روایت کی راضی چې ان قریب په دنیا کې دا سے خلق را پیدا شي شغیب د قوم لوط والا عمل کوي نو دا کسانو باندې بل روایت کی راضی ملعون دا الله جل جلاله لعنت ته په دوی باندې تر هغه وخت پورې به الله لعنت ته چې درسو پورې توبه نه وکړي او بل روایت کی راضی چې کله دا سړی مړ شي نو د سره به د په قبر کې شیطان نیمي شیطان به د سره په قبر کې وخت دی دنیا کې خو سم وسره په قبر کې به وسره شیطانی او دې سړی کې به د دې شیطانی کار د وجه د خزو قسم افعال به پیدا کیږي د خزو خاصیات به پیدا کیږي او یو صحابي دی وکیع رضی الله عنه دې فرمایي چې دا سه کس کله مرشي د قوم لوط والا عمل کوونکی چې دې کله مرشي نو تاسو خو دفن پر خپل قبرستان کې کوي تاسو په خپل مقبره کې دفن کوي خپل دیره کې دفن کوي خو چې تاسو څنګه دې دفن کوي دې فورا دلته لاړ شي هغه د صدوق علاقې ته کوم ځای کې د لوط علیه السلام د قوم د آرامیان دفن دي دیال تک لاړ شي او دغه غره سزاګانې ورکړي کی ابي عيسى عليه السلام بارک نقل واقعاتو کې راځي چې او عيسى عليه السلام روانو پلار باندې د اور یو کند صحیح کې به کې د اور شغلې بلې دي نو عیسی علیہ السلام دی اور ته ورنږدې شو دا اور رو راغونډې دو یو انساني دو شکلونه دي نه جوړ شو نو الله تعالی عیسی علیہ السلام ته وی چې الله دا سم اجر دا سکی سره بدی باندې ما کوي کا نو دغه اور نه دو انسانان نارینه پیدا شو نو عیسی علیہ السلام ودی دا څنګه جل اول اور اوس پکې تاسو پیدا شوي نو دی دوانو عیسی علیہ السلام ته وی چې مونږه بعد لوط علیہ السلام والا د قوم دا عمل کولو چې کله مونږ دوانو ملشو الله زمونږ اور جوړ کړي تر اوسه پورې مونږ په اور کې لګیاو نو معاشره به ال ټکی کی جگہ دې سزا ملو شي نو سزا به سوي سزا بارے کې علماء کرام مختلف قسم رائےګانې ورکړي دا سکار شو چې خالد ابن ولید رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق په زمانه خلافت کې خط لیکلو چې دا سکار د قوم لوط والا سوکای د سره بسکو نو ابوبکر صدیق له صحابه کرام راجم وکړو نو صحابي سمامولی شي نه نبی علیہ السلام په خپل سترګو باندې صحیح کړي او جنتی خلک دی قران نه راغی جنتی والے ثابت دي ټول صحابه کرام د علم غرونا هغه کیناسته چا سره ورکا حضرت علی سے پدی کی هغه کسو چې ټول کې زیات پدی خبر باندې غوسه شو او ډیر سب غوسی واغشتو او وی فرمایل هذا ذنب لم يعص به الا امه واحده صنع الله به ما علمتم نرى ان نحرقه بالنار علی سے فرمایل چې دا کار خو صرف یو ډلې کړو لوط علیہ السلام قوم او تاسو ته پدره چې هغه سره الله سوک وای زما دا رائے دا چې داسې قسم خلق دی په جن په اور باندې وسوځول شي
اور بلګو بجنتون وته ورغورځوا ټول صحابه کرامو په دې رائے باندې اتفاق وکړ چې او د سره همدا سي کار پکار او بعض علما فرمایي چې بیا وروسته دي کې صحابه کرامو اختلاف وکړ چې په اور باندې عذاب ورکول صرف د الله تعالی خاصیت ته نو بل وسره هر څه کولې شي عبد الله ابن عباس سے فرمایي چې داسي سړی با په کلی کې چې ټول نه اوچته آبادی وي التبه بوزي ای باندې وخه جې برا او برنه به ولې دیکا ورکی خدا سي دیکا چې سره لاندې راشي او بیا برنه به مدک آبادی رو ورځي یا به برنه د کانو باران وکي دا ځکه چې الله تعالی د لوط علیہ السلام کوم اوچت کو اسمان ته الته الټا کراوي ورزول او به پکانی رو ورزول نو دیم تاسو بروخه جوي الټا رو ورځي بیا ور باندې کانی رو ورځول او عبد الله بن زبیر جو فرمایي چې یحبسانی فی انتن المواضع حتا یموتا د ټول نه مردار زی ای کی بدوی کېد کړی شي تر دې پورې چې ال تدوی مړ شي لکه بدی جیرونو کې میو زیرا سشتا چې هغه دومره وړو کې زی چې تبه سم سم لاستیم نشي او په کې استاد تشي وډه کې متیا زمي او په کې استاد خوراک می او په کې استاد هي شي چې هغه تاسو خبر خدای دې بدل کېشتا نو بهرحال دا یو ډیر لوی جرم دی زکه دې د وجنه چې چا د عادت جوړ شي نو علماء کرام فرمایي چې دې قتل کړي شي چې دا خبره ختم شي الله تعالی دې موږ ټول مسلمانانو سره